د حدیقة النبیه په پای کې کشف النور په نامه رساله ده دا زموږ په مذهب کې غټ عالم دی هغه لیکلي دي یو ولي یې راخیستی دي دا به د اوبو پر سر باندې لوړ روان و اوبو نه ډوبوي موریدان به په پسې وه موریدان ته به ویل ول زه خو د خدای نوم اخلم تی زما نوم اخلي بیا مو اوبه نه ډوبوي مریدانو به د ده نوم اخلي شیطان رالی یو مرید ته ویل ول هغه د خدای نوم اخلي ته د پیر نوم اخلي خو د خدای نوم واخله ده چې د خدای نوم واخلي هغه اوبو ډوب کړي چې ناغې کړي هغه ول زما نوم واخله برته چې نوم یې واخلي برته راکړه وای بیا پوښتنه ځینې وکړل چې زه د خدای نوم واخلم اوبه مې ډوب کړي ته چې د خدای نوم اخلي نه دې ډوبوي ول د الله نوم یو ډېر غټ قدر و عزت جلال لري ستا خوله در ورسره دې لایقه نه ده چې ته د الله نوم واخلې او دا قدر په حاصل کړې هغه فاتحه ده که مفتوح ده هغه یو مسله کړې ده ویل یو پیر صاحب په اوبو باندې پاسه روان و او پوره مسله مې نن واورېدله ویل مریدانو یې ورته وویل چې ته خو د اوبو د پاسه روان یې ته څه وایې وی زه د الله نوم اخلم ځکه د اوبو د پاسه روان یم او تاسو به زما نوم واخلئ دویم ورته وایي وی دا پیر صاحب ورته ویلې چې زه د الله نوم اخلم تاسو زما نوم واخلئ روان ویلو مرید ته شیطان راغی وی شیطان ورته ویلې دي مرید ته چې څنګه د الله نوم نه اخلي د پیر نوم اخلي دا خو شرک ده دا اوس ګوره شیطان ته خدای توحید ته دعوت ورکوي ها دا څنګه شیطان ده او خو نور هم پکې خواږه اچوي چې دا شرک نور هم زره قوي شي داسې شیطان خو مې نه ولیدلی چې هغه دعوت توحید ته ورکوي بیا خو دا شیطان د دې نه ښه و د دې پیر نه ځکه دې پیر چې دعوت شرک ته ورکولو شیطان دعوت توحید ته ورکولو بیا خو شیطان ته نه ښه شو وی شیطان ورته چې پیر صاحب د الله نوم اخلي او ته د پیر نوم دا خو شرک کوي ویل خصم دې سړي د الله نوم واخیستلو چې واخیستو اوبو ډوب کړو وی پیر ورته راغی چې تا ولې زما نوم وانخیستلو اوبو ډوب کړی د الله نوم سره تا څه کار ده وی بیا چا ورته ویل دوی ولې د الله په نام باندې ډوبېږي ته نه ډوبېږي وی د دوی د خوله کې د الله د نامه استعداد نشته د خولې وړې دي او ما کې دا استعداد شته د الله نوم د عظمت هغه زه برداشت کولی شم په دې کې څو شرکیات دي ګورئ لږ متوجه شئ دی حواله ورکوي په یو کتاب د احنافو باندې چې قسم په الله که ما په عمر کې لیدلی نه مې اورېدلی کوم انګریز به لیکلي لاندې به ورته لیکلي حنفي بیا چې دغه ملا داسې واقع لیکي چې امام ابو حنیفه لیکلي ولا کې ورسره ومنوه دا عبدالحی لکنوي صاحب په موطای امام احمد صاحب کې یو حاشیه کې دا وایي زه بیا تاسو ته ښیم هغه په دې اشاره بصبابه کې خبره کوي بیا وایي ویل الحمدلله چې په حدیث کې هم اشاره بصبابه ثابته ده او د امام ابو حنیفه مذهب هم ده ځکه امام محمد صاحب وایي وبه قال ابو حنیفه وی دا شکر ده چې اشاره بصبابه په حدیث کې مراله ده او امام ابو حنیفه هم په مذهب کې ذکر کړی ده که چېرته فرضاً په حدیث کې وایي او امام ابو حنیفه ویلي چې مې کوئ ما به امام ابو حنیفه قول په دیوال ویشتی وی نه مې منلو زه فرضاً که امام ابو حنیفه په خپله دا خبر کړي ولا که ورسره ومنم ته خو به چېرته یو ملا ښیې چېرته به یو شاګرد ښیې چېرته به یو مقلد ښیې دې کې څو شرکیات دي ګوره اول دا ده چې کرامت اختیاري شو او کرامت او معجزه اختیاري نه ده دا یو دویم لکه مخکې مې چې درته ویلې چې شیطان دعوت الى الشرک ورکوي دعوت الى التوحید نه ورکوي او دا څنګه شیطانو
چې دا سړی د شرک د توحید ته دعوتولو. دریم دا الله موږ مکلف کړي کو نور خلک مکلف کړي په دین باندې؟ وایي څه شک هم ده په دې دین موږ مکلف کو نور خلک مکلف دي. نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اوس که چېرته موږ د الله د نامه طاقت ونه لرو نو الله دا قرآن او دا احادیث دا دومره لوی مسلې په موږ ولې نازلولې؟ موږ یې ولې به مکلف کولو چې د پیر صاحب په خوله کې دا زور شته چې الله ووایي او د مرید په خوله کې دا زور نشته؟